الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، دیجه پر اسمو سوسو خبر رسیدلی و چې نبی کریم علیه الصلاة والسلام یو سریه ولېږله د ابي عبیده ابن جراح په قیادت کې تقریبا 300 مجاهدین به کې تشکیل کړه. درش سواران و نجد الاخره چې التر بني غطفان د قبيله څخه خلک وسیدل. په دې ملګرو باندې ډېر سخت رااله تکالیف رااله زاره تو خمو سره نو جابر سے فرمایي چې یو ملګری به ټول اورس په یو کجوره خرما تیراوله. بیروی دې پښتنه وکړه چې په دې گزاره څنګه کېدل وی چې کله دا ختم شو دې بس مونږ ارمان کوو چې وښ کا شیو کجوره وي خوشوي. ولر باندې روان اوس مونږ الله یو مې را بار کې تقریبا اتل سورې دې مجاهدینو خوراک وکړو او دومره یو قوي مې یو چې دا غي د پختې سره یو ملګری په اسماني سور شو نه زو سره و دې پاس سره لا رسیدل نه تقریبا 13 مجاهدین د مې پر سره کې وردانه واته بهم ته کولو پراخه. رسول الله ربي دا خبره غوي وکړه وته طلبو کې زغه سره سره شته او موږ هم را کولې شي معنی دا پاک او حلال. اتم کال د هجرت باندې یو لوی فتح چې د مکه فتح وا د رمضان مبارک په دې میاشت کې دا وشو چې د ویل شي شهر الجهاد شهر القتال. یو سورې قصص کې رسول الله رب العالمین دا تسلی ورکړی و چې اې الله نبی موسی عليه السلام تقریبا اته کال یا لس کال مسافر بیرته خپل کور لنه غته هم بیرته راځي مکیلا. دویم سورې شپ کې الله ورته ځین سجو کړ چې یوسف عليه السلام د ورونو راغونی و درې ورځې کوي کې و به په تکلیف پر اخر بیرته راغی بادشاہ د ټول ورونو ورنه دا خبره ورته وکړه چې من ملامت ویلا تثریب علیکم اليوم حق زبر اخر سره دا مسله کوي د جهاد اقسام او د ټول مسلې به تشریح شو. دریم به دا خبره وشو چې دا فتح د مکی د جګړه ولې شروع شو. د رسول الله سره بعضی ملګری شریکانو بني خزاعه جناب مقابل بني بکر په دې منځ کې ولس کلو پر رسول الله ولي کړی شو چې مخکې درې نیم سره مجاهدین مسلمانانو وس تقریبا ټول مسلمانان لزر پورې ورسېدل. دی بنو بکرو په دې بني خزاعه باندې حمله وکړه چې درې کسان ته شهیدان کړو. په حرم کې جګړه جوړه شو تقریبا شل الته شهیدان شو ټوټل 10. عمرو بن سالم الخزاعي په نامه یو شاعر هغه ولې چې رسول الله دې خبره نه خبر کاغه په شیرونه کې ویل یا رب انی ناشد محمدن یا رب صدر رسول الله کوم غوړم د ملګرو چې په موږ تیرې وکي بری دی وکي ظلمونه وکړو په حرم کې زموږ سره جګړه وکړه د الله نبی ولې سبب پوه شو به خاص کړي وفد ولېګو په دې منځ کې ابو سفیان خپل اجلاس او شورا جمع کړ چې د صورتحال له پاره کې د عبد الله ابن ابي سرح مشورې طلب شړې هغه ویل چې خو دیت ورکې ویني شو ورکولې وي قصاص لزم وړاندې کې ودم نشو کولې وي جګړې لزم تیار کړي ودا خو ډېر ګران شي. ابو سفیان په دا نظر پېښ کې جلال شم رسول الله نه ایسه دغه وخت به وګد کوم تمدید شل کولې به واړو وې زور شه التر ام حبيبه سره ملاقات شو هغه بسترته ټوله کړه د رسول الله سره ملاقات شو هغه څونه ویلي ابو بکر سره ملاقات شو هغه ول اسمه نظر د رسول الله دی. عمر سره ملاقات شو هغه دمکی ورکړه چې زه خو جګړې راغلم کزما سره انسانان څنګه چې د اصل میږي ودرېږي ام سره د جنگ کو. عثمان بن عفان سره ملاقات شو په دې منځ کې صہیب سره د عمار د بلال د ولید ابو سفیان نو ډېر هغه خپش ول یره چې تورې به بر سر شدید حواله وي. ابو بکر وی چې لکه دا خو رئیس ته مشر د گزاره کوي د نړۍ بل دا خبره وکړه هغه چې دا ملګری خو خپه کړی نه دی وینا او کنه که دوی خپش اوس موږ الله خپه کیږي به الله لعنت کوي هغه ته خپنه و. د علي صاحب خو رااله فاطمه الزهرا له ویل چې تاسو موږ سفارش وکړه هغه دا کار نشي کېدل. علي صاحب له ویته وکړه ودا حسن دی وږي چې وړي کې ماشوم دی خو لیکن هغه ورته طریقه خو دا هغه لار چې مازیګر منځنه روسا جمعات کې ودرېګه وایي چې د لس کارونه موږ د نیټه تر شل کلو پورې وګدا کړه چې دا خبره وکړه رسول الله چې شی ورته ویل هزار یو کدا خو خپل راځي ده به د مکه مشرکانو ته پښتنه وکړه چې صورت حال وي دا خبره وشوه دا خبره وشوه دا رسول الله صلی الله علیه ویلي ابو بکر بالکل هغه کې سم سلام اورید له خیره عمر شپ دمکی را کړه علي شپ دا خبره وکړه خو صاحب د عقل باندې بالکل لوبي کړی دي درس مسله و. جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام چې کله رب العالمین ورته وحی شروع کړ ویل یا رسول الله زبر برتره مکه لرا ولم زمونږ الله چې سره وعده وکي هغه خامخه پوره کوي ځکه رب العالمین ټول وعده یقیني وي. دی خلکو چې کله رسول الله راغی نو شاور ته لبیک ویل او شاور محمد رسول الله مخالفت ځکه دوه قسم مجنون دي
باجي صفازونه و جسمه الله پاګه کې بشاشت د ایمان وردنه نه کې او باسي ګنده زونه و شيخي سره مقابله له درې لګا ابو جهل نه او دې ملګری او قران او سنت شکل انسان مطالعه کې زیات مضمون او ترکیز پر ځړ باندې دي د دې وجنه د کافرانو درونو تقریبا یو صفات الله ذکر کړی دي د مؤمنانو سوارلس د انبیو زونه لري صفاو مزیدار زونه د منافقانو ګندۍ مړه او د دې مثال د شي لکه وبانه چې بدش کې پرته کله په یو طرف وړو کله په بل طرف یا لکه د نور سره شکل وريز مخیلش او یا د شي جوش اوړي راوړي لکه یو کټوي چې بجوش باندې راشي د زمونږ ګناهونه چې کېږي دغه وجه دار چې د ځل کې معنا د تقلب دا وختلو یا زمونږ ګناهونه صادريږي یا د مخلوق سره تعلق یا موږ په مجاهده مکلف یو زمونږ د ایمان ترقی زونه شکل مړ شي ژوندۍ کې په قران باندې د دنیا نه په بیرغبتۍ باندې هغه اسباب خپل ول چې په هغه باندې ایمان قوي کیږي نو چې رسول الله اومنلو چې مخالفت وکړي نه په ضد کې ودرېدل جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام باندې پویو چې دا جګړه بکیږي یو خو څنګه الله ورته وحی کړی و عائشہ به لویلې و چې وحی مال شوی دا او ته د جنگ د اسباب ته روا غشي توري وغيرها ابو بکر د عائشہ نه پوښتنه وکړه رضی الله تعالی عنها چې رسول الله خو د روميانو سره جګړه نه کوي د حوازن سره نه کوي دا تاسو ولې تیاروي هیڅ مونږ ویلي د دې پوښتنه وکړه چې دا ولې هغه د مکه مشرکان سره زموږ جګړه راځي هغه سره خو د امر مسله ده بس وی راځي نو الله ویلي دي او جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام د بنو خزاعه د عملیاتونو دا خبره معلومه کړه د ابو سفیان درته معلومه کړه او هغه شاعر وفه چې ورته خال راغلی او د شي دوام د الله نو وخت له شي الله د مکی جاسوسان او دغه خلک په دې باندې خبر نه کې چې موږ باندې مسنه سپي حمله وکړو الله دا قبول کړي و نبی کریم علیه الصلاه والسلام ډیر وکړ انسانو د زمکه په سر باندې وکړ بهترین عقل من د جنگ په تکتیک باندې د خبره په کول باندې د قران او سنت په فهم باندې د محمد رسول الله وکړ انسان نو هغه نشه کار وکړي طریقې د شو وکړه چې فوج مجاهدون لویلي چې په مدینه کې څومره ګرځا پیرا لاري د ټوله معاشره کوي وی هیڅ کې دي نه بار لاړ نشي قطعات په دلارو کې تقسیم کړي نظامی لیکن یو اعلان ورته وکړي چې د بار نه کم خلک راتله هغه پر دې خو دې څنګه ور یو شړم پر نه د مدینه ده چې موږ د راس خور نشي دومره وکړي انسان جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام لکه څنګه چې نبی او دقشن خلیفہ مو امیر مجاهد او نبی المرحمه او پرې مزمنځ کې چې دا خبره ذکر شروع کړه تقریبا ونیم زره کسان دا برابر شو وزر او 1500 دا کسان چې وکړه برابر شول او په دلار اطراف باندې داخله به تقسیم کړه چې څوک د مکینه هغه خارجي هغه در داخل شي خو داخلي کسان ګور بار لاړ نشي په کبه کې دا وشول چې د مکی ګرځا پیرا ګردونه واکې د څومره اطراف شیدل ایسته هغه را داخليدل په دې ژوندونه کې د محمد رسول الله روب الله وردننه کې د بني سلیم د خاندان نه تقریبا زر شاسوانان را داخل شو رسول الله په دې باندې ډېر خوشاله شو عین ابن حسن الشاویری چې د بني غطفان مشر او اقا مشر چې په تبوک کې تقریبا په خندق کې 3000 فوجین ورکړي وو او په خیبر کې زر کسان ورکړي وو د شړیو چې کله به د چا سره اعلان د جنگ کو د په دې امر باندې بل سره کسان تیار شول بغیر د چون شرانه چې دا جنگ څنګه وکړو ولي وکړو د دې وجه رسول الله ورته وخت کې ویلو الامر المطاع الاحمق المطاع اقا مقل چې دغه تابعداري کې دي شي بغیر د چون شرانه دی عین ابن حسن الشاوری چې هغه رسول الله باندې ایمان راوړل وېدا د اقوا مخکې کول ورسره کوله چې ریوړم او کرے نه وړم خو نتیجه دا جوړه شو چې ایسه ایمان پیراو رسول الله په دې باندې زیات خوشاله شو دا بشارتونه دي فتوحات دي رسول الله ورکې دي وی په دې وخت کې اقرا ابن حابس شغله باندې تمیم د قوم مشر غل شاوری چې رسول الله باندې ایمان راوړل غوي چې بالکل زمون به ایمان راوړم ایمان چې کله راوړل چې مدینه منوره راغی جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام په دې وخت کې مجلس کې حاضر نه وکور کې ناش چونګه دا اطرافي خلکو د باندې د رسول الله په ادب باندې دومره پویم نه وسکه ولني خلک وی ویل یا محمد اخرج لنا یا محمد روزا و انا شاعر زي شاعر ما زمان مدح او زمان زم دي نبی کریم علیه السلام باندې خبره باندې خپش چې کله بار وته نور سي ورته ونوي زکه ابتدایي مسلمانو خو د شي ورته ویل وزاک الله دا د چا مدح شي کوي هغه څنګه الله کوي او د چا بدی شي بیانې هغه څنګه الله بیانې څه مطلب کدا ټول دنیا راځي چې څلور کنجو دی چا بار کې و چې دا ډېر کسړې دی خو چې څنګه الله ورته کني ویل دا کیږي نه او کدا ټول جهان راځي شو دا خبره وږي چې دا پلان ډېر بد سړې دی خو چې څنګه الله ورته کوي بس حق کسړې دی وی ویلې دا مدح او زم چې دا هغه څنګه رب العالمین دا چې چا مدح وکړه مدحرا او د چا بدی چې باندې هغه ګوره به بدیرا د دې وجه حدیث کې راځي رسول الله فرمایي الله رب العزت یو بنده سره مینه وکي جبريل لوي چې سره مینه وکړه زما سره مینه ده هغه د اسمان ملائکه لوي
هغه د زمکو ملائکه له وي حتی په انسانانو کې خور شي دا خبره ته یو سړی پیژنې نه به وسره رښتیا یو نه به وسره نسته ولاړی او صبر زړه کې به دغه مینه محبت دیغه وجه سره رسول الله فرمایي عليه الصلاه والسلام ودا اساسي وجه دا چې د انسان سره زموږ د الله مینه د ذکر د خلکو په زړونو کې د مینه ور خوراک کړه چې نه دایمي ور پاتې شي او محبت موږ د الله په سم باندې قرآن باندې په تهجد باندې په منځ باندې په ذکر باندې د الله د نومونو سره مختکول د زړه د خپل زړه د الله په وړاندې یو قیدی ولې تړل الله رب العزت د وخت ورکول د الله د اولیاء سره کې نسله د محمد رسول الله تابعداري او د قشن د الله لپاره د خلکو سره ورانه او د خلکو سره جوړه د ټولو نعمتونو نسبت رب العالمین لکول په امانت کې خیانت نه کول د وادي پابندي دروغ نه ځان ساتل دعا غوښتل وغيرها دا نشي اسباب دي چې بدی باندې موږ د الله مینه سړي سره شروع کیږي بل په کې دا وشو چې یو نشه واقع پکې رااله دله توجه کوي حاتب ابن ابي بلتعه د بدري صحابي دي چې کله دا جرګه رسول الله د ملګرو سره وکړه لزر مجاهدین تیار شول ونیم زره او څنور بګره داخل شون تقریبا لزر کسان د مکه مشرکان له خط ولېګرو او دا د بهترین صحابي بدري دي زمونږ الله ته ټول ګناهونه معاف کړی دي خو د انسان نکله زلت کېږي زلت دا معنا سپینې جامې یو سړی کړی دی په لار باندې روان دی او غیر اختیاري د خو د ایسه بخښو کې را پریوش بس موږ الله دا معاف کړم دی څوک د اعتراض نشي کولای چې حاتب ابن ابي بلتعه دا خبره ولې کړې ده دا خو به پلانې شو دا پلانې شو نه رب العالمین دا معاف کړی سورې ممتحنه کې الله دا خبره ټول تشریح کړې ده دیو خط ولګو خط بدینه باندې ولګو چې په دې مکه کې اسما بچیان او اسما زنانه وشيږي دا مستقبل قریشو خپل قریشي نه وو دا نور مجاهدین چې راغلي و دغه خاندانونو الته پاتې او چا په برید او تجاوز څنګه نشو کولای کچا بغوتی ورولې نور قریش تر زمانه ورته چې خبردار چې لکه کار دې خو مکه مجاهد سره دې کار دی چې هغه دې جنو تر دشمن له کمین نیولې دي په غر کې ناس دي داغه د خاندان سره داغه د ورور سره د پلان سره ګوره کړي ګوتی ماته کړي کار بری خرابي او چون کې زه خودش څوک ونه دا خط ولې غلو وی ویلې چې د حاتب ابن ابي بلتعه دا خط او د رسول الله د خونه اراده پتا شو باندې دی حمله د دوی فوج در روان دي لکه دریابه او یقینا دا خبره رښتیا مو چې د رسول الله لزر مجاهدین وسم دریابه دا خط شورته ولې غلو یو په کې وجه دا و دغه وجه علماء دا کړی دا چې زب صرف هغه باندې خپل احسان ثابت کوم نور د محمد رسول الله سره زموږ د الله د خونه کومک راځي کله مکه دا ټول مشرکان د مقابله کې ودرېږي امید دا چې دا بنا کامی زموږ الله سره وعده کړی چې اے نبی طالب زغله بدر کوم او طالب فتح در کوم زموږ به احسان ثابت شي او امید دار چې داخله قرباني کامیاب شي مجاهدین یو زنانه ساره په نامه باندې و چې دا د عبدالمطلب د زامنو وین زوا وی ویل زه تعالی دا خط در کوم دا به تویسي خو په دې طریقه باندې چې د مکی په دلاره روانېږي نه په بل لار باندې روان شي به ته په لری به مکی په دلاره باندې روان شي به ورشل ته ډیره کا کله روانه شو دی وخت کې رب العالمین جبريل له ویل چې محمد رسول الله وحي وکا چې سبد ملګرو کې حاتب ابن ابي بلتعه غیر شو کار کړی دی ايو زنانه د خط ور کړی دی روزه خخ علاقه د پاګیزه کې مجاهدین په شوري کې گرفتاری خط والی جن مکی مشرکان خبر نشو رسول الله دا دعا هم کړی و الله غو دعا قبول کړی و چې الله غو نه خبر وساته علي ابن ابي طالب زبير ابن عوامه مقداد ابن اسود او دقشن ابو مرثد الغنوي دا څلور قهرمانان د په شولګل پاسونه بس سوار شو علي شي په امر کې چې کله قومنده ورکړ ورته شو ورشه دي چې زنانه د خط والی اروزه د خخ اخر شکل ورسېدل نو په اغیزه کې د زنانه روانه و د رسول الله معجزه په کتاب ثابت شو چې څومره رښتینی سړی دی خځه ودره ولا ورته ویل چې سره خد او حاتب ابن ابي بلتعه چا درکړی د موږ لراکا سره ورته یاد نه کی ما سره خد نشته وېزه دویم چې خد سره درکه علي سره ورته ویلې و ما سره نشته خد د ملګرو ورته ویل چې رښتینی خد سره نه کنه علي سره سره زوري کوي دا تاسو څه خبره کوي علي سره ملګرو داسې ساجي کوله محمد رسول الله دی خبره وکي باقي کې به دروغ راځي د دې خلک په خبره کې به دروغ وي لیکن رسول الله په خبره کې دروغ نشته د نبی کریم علیه السلام خبره باندې سره د ایمان او یقین لري لکه به تور مثال حدیث کې راځي رسول الله فرمایي چې بیماری د چانه چاله متادیکیږي نه ډیر خلک دا خبره کوي چې دا متادیکیږي زمونږ رسول الله ویل د زمونږ په دقه عقیده ده چې د هر قسم مرز ولا سره ولې نه ځان سره کینوا چې کوم شي تعالی الله دې کړی نه خبرې کړي یو سړی ورته خبره وکړه یا رسول الله دا یو سړی وښتي دا اجرب دی خارختري دا د نور وکانو جدا ساته معاش نه چې بده باندې ورګړ شي دې کوم خارخونه لګي رسول الله ورته وی دا ول شاله مرز ورکی الله ورکی نو شکل الله تعالی اراده د مرز کړي هغه تعالی راشيږي یا به تور مثال جناب نبی کریم علیه السلام فرمایي چې په قبر کې عذاب دی نه نه بیماران دي او د پختي بری پختي کې دنه کیږي او د شي کیفیت باندې ګرځونه دي کسه عقل منیو کني من اسم محمد رسول الله باندې موږ ته تسلیم یو مؤمنان باید چې عقیده ولري نه رسول الله دا خبره کړې ده علي صاحب ورته چې اذن اعلی قسم په الله چې بربنده دې کوم بربنده خد سره دی ورېکا
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دا خبره ثابته کړې ده دینه معلومه شوله چې د کافرو زنانه چې هغه جاسوس هغه بربندول شي مشړي هغه کتل شي دغه اندام لګوت ورول شي به تور مثال سر وکټوره وغیرہ ځکه دا ضرورت دی نو دې زنانه ورته ویل سارا چې عبد المطلب د زمانو د وینځه مخ واړو اسماعیل مجاهدینو شکل مخ واړو نه ایستره بډ نه راويسه چې راويسه راخت بیرته سره به کوڅه کې وردن نه کی به غوښ ورته مخ راواړو موږ خطر کوي خط مستر نشه حدیث ورته د خبره کوي خطر نه غواړم چې په هر کیفیت باندې ولې نه وي کوڅه شور باندې اخلاص کړی ایسته به خط لیکلو علي بن ابي طالب زبير بن عوام مقدار بن اسود ابو مرثد الغنوي دي څلور مجاهدون چې د خطر واخ سره روان شول د جناب نبی کریم علیه السلام خو راغله ټول ملګرو په منځ کې ناس سلام ور باندې وشو چې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته یا رسول الله ودا خط تاسو کوم شي به موږ تشکیل کړو دا موږ راوړو خط کې چې وکړل چې لیکلو من حاتب ابن ابي بلتعه الى اهل قريش فلان وفلان وفلان دغه شی پروګرام دی حاتب څنګه باندې مقام کې ناس نبی کریم علیه الصلاه والسلام ورته یا حاتب دا ولی هغه ورته یا رسول الله لا تعجل تدیو خو ما باندې نه کوي زمره خبره برک زره غوګه دی نبی کریم علیه الصلاه والسلام ورته خبر او پورا وېستاسو خاندانونو اغیزه کې شرط تر زمان وغیرہ کوم مجاهدین چې دلته راغلي دي کوي دوه په خاندان باندې الته څوک ظلم کوي هغه تر زمان پښتنه کوي زما بل هیڅ څوک نه و زمون مستقبل قریش زما خاندان په اغیزه کې نو ما وی د احسان به د غوښ سره حکم کړي چې دي احسان د وجنه د زما خاندان سره نرمي او گذشت وکي په دې بنیاد باندې ما دا خط لګري د زما په الله باندې قسم چې بل اس بنیاد ګور نه و نه سمونه فقط کړی نه بل خبره کړی نه دا جناب نبی کریم علیه السلام ملګرو لمخ راواړو وی ارچ حاتب ابن ابي بلتعه بالکل تاسو لري شته خبره وکړه ان رسول الله دا تایید او تشریح وکړه چې دا ګور دروغ نه ویلي عمر رضی الله په دې مجلس کې نفس تری راوي سویل دعني یا رسول الله ما فريده چې دا څه منافق او مؤلتی تو غرزو دلته سوال والدي چې رسول الله دا تصدیق کوي عمر دا خبره ولي وکړه چې دا څه وامه یو وجدادا چې عمر رضی الله په دې وخت کې دا خبره چې رسول الله کوله د سلری ناشو د پیغمبر په خبره باندې پوه نشو دویمه وجه علماء دا کړ چې عمر په غصه باندې راغی او په دې وخت کې دا دماغ نور کار پرې خو او د الله لپاره ډېر سخت انسان و دا د دې وجه شیخ الاسلام ابن تیمیه فرمایي کله اسلام د دین چرته دویم نوم شړې اخر نه هغه عمر وایي دومره اوچت انسان په دنیا کې الله د جنت زیره ورکړي د رسول الله د بلډینګ تشریح کړي وا او د مناقب ان شاء الله د رسول الله د ابوبکر سیرت نور سره بیانو چې ناشنا مناقب د عمر بن الخطاب دي درې موجه علماء دا ذکر کړی چې دا رسول الله وزیر دی او وزیر نو دا خبره پیش کړ پیغمبر الله چې بس گزار ورکول پکار دي نبی کریم علیه الصلاه والسلام چې کړه د عمر رضی الله دا خبره واره ورته یا عمر وما يدريك ته څه پوي کړی دایو بدري صحابي دی الله ورته ټول ګناهونه بخښلي دي بدریم الله د اعلان کړي که تاسو مخکې کوم ګناهونه کړی دي او آینده قیامت تر مرګ پورې څومره ګناهونه کوي دا ټول تاسو ما معاف کړی دي په بکا عمر رضی الله عنه ته یې خوشاله دومره زیات وجل علماء دغه دوه وجه ذکر کړی دي یو وجه دا ذکر کړی د عمر سے په خپل بدر کې حاضر وی ویل چې الله مو سره څومره احسانونه کړی دي چې زموږ مخکې ورسره ټول ګناهونه دي الله معاف کړو دوی موجوده چې دا خوري عزتمن سره دي او په دې وخت کې ایسه د مقابل کې مارسي کلمې استعمال کړی الله تعالی بخنه وکړه وی په دې وجه باندې عمر رضی الله عنه په شړا شو جدا کې نسو بعض خلکو به دې ځنه استدلال کړي دي نه ګوره دا خبره معلومه شوله چې کله یو سړی به تور مثال یو جاسوس ونیسي د مجاهدینو او د مسلمانانو هغه وجل کېږي نه ولی بنو وجل کېږي وی ګوره حاتم بن ابي بلتعه رسول الله معاف کړي او د قشن عمر دې معاف کړي دا قیاس غلط دی چې دې نه څوک اخلي یو وجه علماء دا ذکر کړی دا چې د په باره کې عمر رضی الله عنه څخه الفاظ استعمال کړي وو دویمه وجه دا چې د دې انسان شغل نه او د دې منافقانو جواسیسو چې دغه بیان یې د شغل ویل کار دی دریم دا غیر مسلم د مجاهدین نه وجل شي او باندې طاقت لري خو لیکن چې وجنې دې خلکو وجنه اطلاع ورته ورکی څنګه راګیر شي او باقي دغه قطو به شهیدان کړي او هغه باندې لاندې کړي شي نو دا استدلال کول د دې نه غلط استدلال نه روا د دې وجنه سورې ممتحنه کې الله رب عزت آداب بیان کړي تاسو ګره jihad کړي او د الله تعالی رضا پسره وتی تاسو دا خبره کوي د کافرانو سره او د رسول الله صلی الله علیه وسلم او دا بچو دا اولاد به تاسو لګورې هیڅ پیدا درنه کی او تاسو ابراهيم عليه السلام ته بيداری وکي ابراهيم عليه السلام د خپل بل سره غورانه کړي و صرف یو خبره کې چې هغه ورته ویل وسه سره لپاره بکنه بغواړي نه دا ټول ادب او دا ټول تربیته ورته ورکړي شپږمه په کې دا وشو چې جناب نبی کریم عليه السلام یو سریه ولېګل سریه د اعظم چې باقي کې مجاهدینو باندې هغه ګډبا سلام واچو دی خلکو دا محسوس کړل چې لکه دا خاصي د ډار د وجنه په باندې سلام واچو یې قتل کې چې قتل کې رسول الله اطلاع شو چې دوی خود شي کارو کې هغه څخه خپش دی هغه قومندان د پیغمبر علیه السلام سره په سفر کې مخامخ شو اسلام ملګری زموږ ملګری وجل دغه مسلمانانو نبی کریم علیه السلام ورته دیت درکو 500 کان بوستر کو 500 کله مدینه منوره لاله وینا
موږ له خپل مجاهد راکوي چې موږ یې وښو لکه څنګه چې تاسو زنانه دغه ژوند زموږ په بچی باندې ښخوي د قشن زموږ زنانه ژوند تاسو په بچی باندې ښخو اقرب بن حابس ورته ویل چپشا قسم بالله چې وځ مې اوی 50 کسان باندې تمیم نه راوځه ټول به دروغ وایي تاسو د کس باره کې چې یو منځم نه دی کړی نبی بس تاسو دا ارڅ حاضر شي ودا خبره شکل اقرب بن حابس ورته وکړ نو عیسی خله ویری درونده دیت راکې خورای کوي ووم د نبی کریم علیه الصلاه والسلام کړته د معلومه شو چې دا تنظیم او دا مجاهدین 15 ډلې کړي میمنه او میسره ورسته او مخکې طرف او منسک او په هر قوم باندې چې دا جوهینه قبیله دا او دا مجنه قبیله دا او دا بنو اسلم قبیله دا او دا بنو سلیم دي دا بنو غطفان دي په هر قوم باندې خپل امیر قومندان کی دا ولی تاسو دې خبره توجه کوئ د محمد رسول الله کې ارتیا دا و چې داخله پر دې خبره به منی یا بینه منی لیکن ارسل د خپل قومندان خبره منی وې دې شورته کله کړه او تشکیل ورکړي ابو روحم الغفاری بنو باندې ملګری او شیخ رسول الله په مسجد نبوي کې په خپل ځمانه امیر مقرر کړ چې موږ جهاد او څنګه لزو زموږ په ځمانه متل د امیر مقرر شي د خلکو دا فیصله وته کوي چې صحیح ده ولسم رمضان باندې وتی و ولسم باندې د مکه دا جګړه شوې ده وکله چې قدید علاقه ورشه د جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام په دې وخت کې روزه ماته کړه زګر روزنی ولې وا دلیل په دې باندې چې په سفر کې مجاهدون مسلمانان له روزنی ول او ماتول د دواړه جواز لري لیکن وان تصوموا خير لكم رب العالمین فرمایي که روزه مونږ ولدا تاسو له بهتره ده چې روزه کله ماته کړه مر زهران الاخره چې کله لاړو نو عباس صاحب راغی عباس له مخکې اسلام راوړیو او د اسلام په طرف باندې ډیر مایلو خو پیر کدا و چې هجرت نه وکړي د خپل اهل عیال سره روان رسول الله چې ول دلته ودا څوک دی ودا عباس صاحب دی څنګه اراده لري و ایمان کار کومه ایمان شکل راوړو نبی کریم علیه الصلاه والسلام ورته وځي چې موږ سره بیرته ځو بیرته روان کې په خپل طرف اې دینه دا خبره معلومه شوله چې کله یو سړي ایمان او اسلام راوړو بس متصل څنګه په طرف باندې دا روان اول پکار دی اقرا ابن حابس او عینه ابن حسن او د قشن عباس به دوی څنګه ایمان ښکارا کوي د شي ونی ویل چې راکې واره بده مدینه له بوزو د دوی وخت تربیت کو دغینه به ورسره راولون بلکې ایمان راوړو متصل روان اول ابو اخر شکر رسول الله ورسېدو مجاهدین وشتره د لزر فوجین چې په یو طرف باندې خالد بن ولید امیر مقرر کړی دی او په بل طرف باندې زبیر بن عوام او باز نور ملګری نو په دې ځکه دوه کسان د رسول الله مخې لړاله یو ابو سفیان ابن الحارث ابن عبد المطلب د نبی کریم علیه الصلاه والسلام د کاکا یو بچي او بل شو عبد الله ابن ابي اميه چې د رسول الله تر زمانو کې اشارات لو دا ډول چې رسول الله مخې لړاله مخې ته واړو به ورته مخې لړاله به مقصد دا و چې ابدو سره بیعت نه کوم چې ایمان دوی راوړي دا هغه انسانانو چې رسول الله سخت کنځري کولې د مکه په دور کې سخت معذب کړو خپه کړو نبی کریم علیه الصلاه والسلام چې کړه د خپل نظر به دوه کسان باندې ورپری وته نو ډیر خپه شو مقصد دا چې دی خلکو سره زنه بیعت کوم او نو سره زما مخ کوم او مسلمه ورته ویل یا رسول الله ویته لکه چې بر خپل ترجو باندې د قشم به ترجو باندې د جنت پرزونه لړ جهنم له بوزي هغه اراده ایمان لري بیعت سره وکړي چې ایمان راوړي د علي صاحب قال ابو سفيان دی ولا ابو سفيان ابن الحارث بن عبد المطلب او عبد الله ابن ابي اميه چې رسول الله خو موږ مخاړې وې د شي وکړي چې رسول الله مخ راته شو دا خبر ورته وکړه چې د یوسف علی السلام دورونه غونډې یا رسول الله موږ تاسو سره ډېر تیرې کمې چې ته کړې دي ته چې څنګه سره کې موږ غیله تیار یو وې دا خبره چې کله ورته وکړه علي صاحب ورته پیغمبر علیه الصلاه والسلام ډیر رحمت الانسان دی جناب نبی کریم علیه السلام ویل چې رسول الله موږ ته ډیر پاساب کړي تعالی مکنزلی کړي دي ته مو یک تنهایی دی مکینه استلی ستاب دې سر باندې موږ لری خو دلی وو ته مواله سره ملګری موږ تعذيب کړي دي چې نن ته موږ سره څه کوي عام سره وکا رسول الله شکر دا خبره واورې دي نو ورته وی چې لا تقریبا علیکم اليوم نن تاسو ملامت نه ما د الله لپاره معاف کړی ودا خبره چې کله ورته وکړه نو هغه په شړا شو خوشاله نه ایمان راوړو ويتقى ابو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب ودا دومره حیاناک انسانو چې تر مرګ پوری رسول الله خپل سترګې ورپورته کړي نه وي حیا ورته دې شي سره موږ څه تکالیف کړی و چې رسول الله مجلس کې مناسب د خپل سر به شکایت کړو مګر چې کله جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام وفات شو دغه نور څه به رسول الله د مخلوقات یو قسم بالله مال حیا راځي چې د سره موږ څه کړی دا اوس دا موږ سره څه کوي او د دې وجه رسول الله چې کله د انابت او مینا محبت وکړه وی ویلې وېزما حمزه کاکا چې کله شهید شو امیدوار چې هغه برکت الله بده کیږي کله چې دا وفات کېدو بچنو ژړل درې خپل بچنو دا تسلیو کړ چې ازما بچنو ژړې ما قسم په الله چې کله ما اسلام راوړی دا غنه په دې خو مې یو ګنام نه دا کړی اسلام چې کله ما راوړو پر رسول الله باندې ایمان راوړو او په اسلام کې ور داخل شو مر ظریف اندازه باندې ګناه نه کړی تاسو ولې ما باندې خپه کېږي الله ما ډارې جنت لبوزي او هنن کې دا حق انسانو چې کله دا ملګری تل په طرق باندې شو میدان لکته شو د محمد رسول الله د وکي یا د کشري دا ختام او دا مهار نیول او به شیرونه ویلې یو رسمه مسله به دا وشو ناشنا
چې کله دا مسله بګراله جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام ملګرو له مجاهدون الله وی ورونه بل کوي اوس وختل پرېش داخله خبر شي لزر مجاهدون ورونه بل کړ لزر داسې په خپل باندې کې چې هر مجاهد ور بل کې دا څومره مجاهدین وو او څومره رڼاګانې به په دې ګرځا پیرنه ګردونه واکي چې دا ورونه کړه بل شول نو په دې وخت کې په کافرانو باندې روب راغی خو درې جاسوسان را لګلی و یو ابو سفیان ابن حرب چې رسول الله صلی الله مخالف و دویم حکیم ابن حزام چې دا خدیجه کبرا د ترور زوی وو او رسول به ایمان امر راوړل یو سره شل کاله ژوند او شپته کاله په کوپر کې او شپته کاله په اسلام کې دریم بدل ابن زرقه ودا جاسوسانو د حالات معلومه وو نو عباس رضی الله عنه هغه ایمان مخکې راوړل د دې مر زهران علاقه کې وې د جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام په قچره باندې سور شو او په منډه باندې تیز لاړو د خلکو مخې لا چې لکه دې کې څوک دی اې دې خلکو خبره چوار دي ورته ویلې الکتاب ابو سفیان هغه ورته انت ابو الفضل وې ابو الفضل هغه او یو بل سره نشي چې څه صورت حال دی وې قسم په الله چې ایمان راوړي د رسول الله صلی الله علیه وسلم مجاهدین راغلي دي صاحب خو پرې دا او مخکې د دینه چې د مجاهدونو د تور صبر سر باندې را پریوځي بر سر باندې ایمان راوړل ویخه ایمان راوړم او حکیم ابن حزام او د قشم بدل ابن زرقاوه ته کېدل مکه ده د ایمان د وی ایمان راوړم خو څه چلو کوم وېسما سره صبر قشره باندې کېده چې بر قشره باندې کېنه چې کله راتو دي چلا څوکیداران مقرر و دي څوکیدارانو مشر چې سیدنا و امامنا عمر بن الخطاب دا کومنده هغه په لاس کې ور کړی و اول پوښتنه والا چې پوښتنه وکړه څوک دی وی عباس ابن قشره چاره وی رسول الله وی زید دیم پوښتنه شلاله ورکه څوک دی وی عباس ابن قشره چاره وی رسول الله هرکه وی زید مخلا دریم پوښتنه دا مسله وکړه خو چې عمر صاحب باندې خبر شو ولکه څوک دی وی ابو سفیان ابن حرب هغه د عباس ابن ورسنه چې په منډه باندې بسراغه تیر راوخه سره راکته کې سره دې سړي لواوا دا خدای الله دشمن دی مخکې دې چې موږ د امن کو دا سر ورته وال پکار دی خو په دې وخت کې خبره کچره باندې عباس ابن نسو دې لغت ورکړه په دې باندې په منډه باندې لاړو د محمد رسول الله خمیله ورغه چې خمیله ورغه زر وردن کې وردن نشي خمیله رسول الله ویل یا رسول الله دا سړی اوس وجني او دل مامان ور کړی دی عمر رضی الله عنه شکل راغی سړی را بار ک ابو بکر له پرېده مې نه اوسې وښنم جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام ورته خیر دی سبب پر مهلت د سړي ورکه عمره دغه نه په دې خو به چې څومره سره کوي هغه سره وکي کې ایمان را نوړو نو په دې وخت کې ابو بکر عباس صاحب د غیرت یو خبر عمر رضی الله عنه وکړه وې ته څنګه چې ګرم ګرم را دانګي چې داس مره تر زوی رسمي خاندان دی کدا چې تر بني عدیو نو سره خاندان نو قسم په الله چې به بری د حفاظت تا کولې دا اوس موږ تر زمونو کې ځکه به سور سور رواني عمر رضی الله ورته ویل شي یا عباس زماري په الله باندې قسمي چې زستا په ایمان راوړل باندې دومره خوشاله ما چې زما پلان ایمان راوړل او پاګه دومره خوشاله شوم لکه ستا په ایمان باندې ځکه دا ستا ایمان چې د رسول الله مطلب وو نبی کریم علیه الصلاه والسلام باندې باندې خوشاله کېدو ځکه دا خو کاکاو د پیغمبر علیه السلام عمر رضی الله عنه چې په اسمان باندې ناسو عثمان چې کله به عباس په یوځای کې ناسو نه برکت شو رسول الله د کرام د وجنه زد الله د وجنه د بشما تور راخصه قسم په الله په دې وجه نه مرغله چې دا ستا قومینه د اسما قومینه دي عمر رضی الله عنه غیرتو چې شپه کله تیر شو نو سبا جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام دا غلی ویلي ابو سفیان ابن حرب لا وې د توحید مبارک څه وایي توحید حق دی کنه دی هغه ورته بالکل توحید حق دی کچرته د شرک ګټه وینې اسمو معبودانو به موږ لسنه جات را کړې وي وې اسما بارک څه وایي زاد الله نبی مو کنه ما یاره وستا بارک مې د شنه تسلیمي اگر کته عزت من سړی ډیر صبرناک سړی او ډیر سره رحمي قطه یو ځکهون کې سړی خو ستا مبارک اسما رسول د شنه منی شته د الله نبی پیغمبر اسلام ورته هیڅ مونوي چې کله تلاړو سختي وسره نکړو عباس ورته ظالمانه ایمان راوړ ایمان توحید امن الوجد رسول الله صلی الله علیه وسلم قسم په الله چې دا تور دی ور سره باندې اخلاصي ها ويم دسته بي او وی اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله زګوي ورکوم به دي خبره مانی چې محمد صلی الله علیه وسلم د الله رسول دی او د قشر حقدار د بندګي واجب رب العالمین دی بل هیڅ څنګه دی چې دا خبره کړې ایمان کړه داخل شو عباس رسول الله ویل چې یا رسول الله د ابو سفیان چې به دار شي فخر او مشرل خوخ غړي سه امتیازي شکل دلا ورکا وېسره د پکور کې چې ارڅو ور داخل شو هغه امن دی د ورته زما کور خډیر وړي کېره وېزه څوک چې په مسجد الحرام کې داخل شو هغه امن دی وی هغه خډیر وړي کېږي وې چې ارڅ رسول الله فرمایي په کور کې ور داخل شو ځم چې دروازه را بند کړه بس دلا امن دی څومره بهترین اخلاق د جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام اخلاق او قتل ودا اعلان شکل وکي نو په دې وخت کې رسول الله دغلی ویل عباس لا ودا ابو سفیان ابن حرب نه دی او ودا په پلاني غر باندې کېنوا وی سیدا هغه مخ روان ابو سفیان ابن حرب چې کله غیزه لورغه کندوله نو عباس په आवाज یا ابو سفیان قف ودرېګا وی هغه چې ودرې دی څو یا بني هاشم اوس به ما وښنه مالخ مامن راکې ودل ته ودرېګا د رسول الله تکتیک لګورا مجاهدین او دغه زور کله کله دشمن له کېدل پکار دي پیغمبر علیه الصلاه والسلام وخت به ولېګل مخ کې
عباس ابن ناسي ابو حرب ابو سفيان ابن حرب په دې کې ناشته د بني سلیم یو کتیبه لاړه مخه تیر شو هغه ټول پاسونه باندې سواروا ویل کدا څوک دی وی کتیبه بني سلیم یې دوسره هم څنګه دي کړي دا څنګه راغلي بل کتیبه لاړه ودا څوک دی ودا مزینا وی دوسره هم څنګه دي کړي بل قبيله لاړه ودا څوک دی ودا جوهینا وی دوسره هم څنګه دي کړي بل قبيله لاړه ودا کدا څوک دی ودا بني اسلم وی دوسره هم څنګه دي کړي بل کتیبه لاړه ودا څوک دی ودا بنو غطفان وې دوسره موږ څنګه دي کړي رسول الله په یو کتیبه کې و کتیبه الخضراء حدیث کې راځي هغه کتیبه هغه د سر مجاهدینو چې تکشنه واپدي اسلوب باندې دومره آباد و چې د هر مجاهد سره د اتوسر کې خارې نور هیڅ نه خارې دومره سه باندې آباد وي نيزي وي او صغري وي او توري وي یعنی مجاهد کله دې شکل جوړول چې د استر کې خارې چې په دې کې رسول الله تیرې دا څوک دی وی هذه کتیبه محمد صلی الله علیه وسلم وې دې کې محمد رسول الله روان دي رسول الله په دې منځ کې روان ګر چې بیرته انصار مجاهدین و سعد بن عباده سره جنډه هغه مخ روانو ورته ویل یا عباس ستاره دی وراره حکومت خوري پراخه شوډیر غټ بچانه شو دا موږ واځي شړلیو او به تاسو کې څومره فوج ورسره دي څومره مجاهدین هغه ورته وی ناشنا سړیا دا بادشاہی نه دا نبوت و اذن نام خکې دي شوی بنو نو په دې مقام کې ورته ویلې عباس ورته ویل چې لار شه ابو سفیان لا او د خلکو اعلان کړي خپل خاندان لري چې انت ورته یا معاشر قریش ټول لازم ویش تقول څه خبره کوي لزر فوجن رسول الله صلی الله علیه مجاهدین جګړه کول نه شي خودمره خبره چې ګوره تسلیمي ورکړي نو هنده په دې ځکه ولاړو د ابو سفیان خزا ورته بیا سپتلیا ډیر ناشنا جاسوس ته موږ لګل الله دې برباد نکا تم دا خبره موږ لراوړه فوج دې ولې د خپل قسم لګور سره نه خو لیکن دومره غیرت پکې و جاهلم و وی قطز باندې دي قانون خبرونه مانی دا سرکه دا پلن پیړ بدن دي دا نری نری پونډي جګړه کوم دي رسول الله سره یا به وښنو یا به موږ باندې قتل کیږو دی ورته ویل دي ابو سفیان ابن حرب وېزماره کله خبره مې منه قسم په الله چې ګور ډیر وسوال فوج راغلي دي وی اخر څو ویلي وی څوک چې زما په کور کې داخل شاغله امن دی وی دا خو ډیر کم دی وی چې مسجد حرام کې داخل شاغله امن دی وی دا خو کم دی وی ارسل چې په خپل کور کې کینه شاغله امن دی وی هاذا اوسع رسول الله خو ډیره پراخي موږ سره کړی دا نو په دې مقام کې ودا بیرغ د رسول الله شو دا د سعد بن عباده سره چې د خضر د قبيله مشر او په دلار باندې تیرودو ناڅه په سترګې په ابو سفیان بن حرب پریوتی ورته ویل چې ابو سفیان اليوم يوم الملحمه نن د جنگ ورځ ده نن د قریشو د بیزتی ورځ نن سره معلومه وو لزر مجاهدین موږ راوسلی تاسو زموږ سره ځبن جګړې کوو خنن تاسو دلته ګور شي ټول تاسو نه وښو پریدو منا چې دا خبره کله سعد بن عباده وکړه جناب نبی کریم علیه السلام نه چې اتاو کړو ته خبر نه وینا یا رسول الله دغه خبره ده وکړه عبدالرحمن بن عوف سراغه او عثمان بن عفان ودا سعد بن عباده ګور اړې ته شړې ځنه چې لکه درشنه اېدل چې انساجي وکي جنگ جوړ نه کی او د مستر لزر مجاهدین راغلي په یوځه کې شروع شوه به څوک را کنټرولای نبی کریم علیه السلام تمره وکړ سړیو داغه نه جنډا واخ سوي دا جنډا راکا اېده بچی له ورکا قیس ابن سعد ځکه جنډا چې چا په لاس کې وداغه ډېر عزت وو د شي ونکړه چې دنه والے بل چاله ورکم څنګه دا خو دې بیزتی ده اېدنه واخه سوي د بچی له ورکړه نو بچی له ورکول او دل ورکول دواړه یو شی دي عزت په خپل ځمانه پاتې شو وی ویلې وینن ورځ د امن د رسول الله فرمایي نن ورځ د کعبه د عزت تر کابل د عزت صدر وراغوندو او نن د قریشو د عزت ورځ وجه چې قریش ایمان راوړي اسلام راوړي خو اعلان وکي وي د څو کسانو وژني نبی کریم علیه الصلاه والسلام ورته ویلي وی اگر کړه کعبه د اثر پورې ختم پرې نه دی یو بګه اکرامه قتل کړي یو بګه عبد الله ابن ابي سعد د رسول الله کاتب اخر کې مرتد بل حبار ابن اسود د بګه وژني څلورم ابن اختل بګه وژني پنځم سارا بګه وژني چې عبد المطلب د زمانو وینځوا شپږم هند بګه وژني و مرتوی د ابن اختل دوه وینځي د بګه وژني چې کله او جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام زیتوال اخیره ورغه خپل فوجي څلور تقسیمه کې میمنه میسره قدامه مخ کې ورسته چې طرف او چپ طرف د څلور تشکیلات جګړه را روان چر سم ورځ باندې ان شاء الله کچې د ژوندۍ بیا د رسول الله د لزر مجاهدین سره داخله دل مکیله څنګه داخل شو په کوم کیفیت داخل شو په مکه کې کوم اعمال وکړه او څو ورځې په مکه کې پاتې کړې دي هغه ان شاء الله به وي رب العالمین د محمد رسول الله تعالی نصیب کی وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و اله و صحبه اجمعین برحمتک یا ارحم